علیکم عزتمنو چې د ګلپاڼو خواجه سارا د قبر نه څنګه اوازونه راځي. دا چې کوم ځای کې خغه شوي هغې سره ګیر چاپېره کورونه دي هغه دیر سره او هغه خلکو شکایت وکړو چې د دې ګلپاڼو خواجه سارا د قبر نه ډېر بد اوازونه راځي. هلته نه د شپې خوب نشته. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شو نو زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته یادګي کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووایه چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. ګلپاڼه خواجه سارا په ټوله نړۍ کې خواره شوې وه چې دا ډېره بېدرده سره قتل شوې وه. ټول خواجه سارا ډېر خفه دي ورپسې. دا زموږ یوه مینه ناکه دوسته وه او خوږه وه. ګلپاڼه خواجه سارا په کومه هدیره کې یې ښخه کړې ده. هغه هدیرې سره او ګیر چاپېره کورونه دي، خو د ورځې هېڅ هم نه وي چې شپه شي نو هغه کورونو والا غټ په تکلیف کې وي، ځکه چې د دې د قبر نه اسما قسم اوازونه راځي او هغه کورونو والا د دغې د یارې د وجې نه به خوب نشي کولی، ځکه چې هغه کورونو والا دا شکایت وکړو چې دا یوه خواجه سارا او ډانسره ده، دا د دې د قبر نه داسې اوازونه راځي. نو هغه د کلو خلکو ته دا پته نه وه چې دا د ګلپاڼو د خواجه سارا د قبر نه داسې اوازونه نه راځي. هغه د ګلپاڼو خواجه سارا سره یو بله زناکاره ښځه ښخه شوې وه او مرداره وه. هغه خپله خاوند قتل کړی وه. نه چې شپه شي نو هغه د ښځې د قبر نه اوازونه راځي. خلکو دا ویلې چې دا د دې ګلپاڼو خواجه سارا د قبر نه داسې اوازونه راځي. خواجه سارا قبر سر ته کېناستلې او ټول سبقونه شروع کړ. یا الله چې په دې باندې کم غذاب دی تی په خپل رحم باندې وبخښه. چې بیا شپه شوله نو بیا هغه شانتې چغې شولې. د کلي مشران راټول شول، ویې ویلې چې راځئ د دې معلومات وکړو چې اصل کې دا د کم قبر نه داسې اوازونه راځي. هغه د ګلپاڼو د خواجه سارا د قبر نه داسې اوازونه نه راتلل. په دې سره خوا کې بل د زناکارې ښځې قبر دا اوازونه د هغې نه راتلل. الله تعالی دې په دغه ښځې باندې خپل رحم وکړي او په خپل رحم باندې دې وبخښته نه لګي چې دې ښځې به داسې څه غټه ګناه کړې وي یا دغه د شپې چغې وهي. حتما زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.